یو نایاب سیز درکو او هغه داسې دی چې انشاءالله زندګۍ کې به مزې کوي چې څوک وایي چې زما په کور کې د برکت وي زما په مال کې د برکت وي زما په بچو کې د برکت وي بچی مې د تابعدار او فرمانبردار وي کور کې د جګړې نه وي نو دا وظیفه ورکوم الې که نه الې کوې به که نه به کوې کوې به ما خو وي چې 15 ګنټې مې انتظار کړی نو چې کم از کم داسې 3 پاو وخت ووالم ماښام تاسې م وخت خیر دی نو چې څوک وایي چې زمونږ په کور کې د جګړې نه وي محبت دې وي ما ابل زم یو مدرسه کې ویلي هغه زمونږ په حجره کې به پخوا چرسیان کېناستل چرس به یې څکل نو هغوی به بیا چغې والې او یو به پکې اواز وکړو یو ځل زمونږ د جومات هغه امام ساده غوندې سړی په لار تېرېده نو هغه سلام واچو نا یو چرسی او بل ته ویې نه که د مولا صاحب په موږ باندې نن څنګه سلام واچو دی خو روزانه دي چپ شه د کافر زوی مولیانو کې مسلمانان شته که دا عجیبه خبرې وي نو یو وایي یا الله مونږ چرسیان یو د خلکو ښځې م چرسیانې کې استغفر الله هغې غریب دا سوچو چې چرس ښه شی دی چرسي ته وې په سر مې درد وي یو لوګي راکاږه ګېډه مې خرابه ده یو لوګي راکاږه چې څه شی ورته وی بس یو لوګي راکاږه وایي که نه وایي نو هغې دغه خبره کوله نو مونږ دا وظیفه الحمدلله دا علما خو یې کوي مونږ هم کوو نو مونږ وایي چې تاسو هم پکې راشره شریک شئ خوښ هم ده که نه ده زنانه هم شریکې شي او تاسو هم شریک شئ ځکه هغې غریبانانو دا 15 ګنټې انتظار وکړو چې څه خو ورته داسې میلو شي چې هغه زندګۍ کې کوي انشاءالله کور کې به جګړې نه وي کوم زلمي وي ودونه نه وي دا ګوره غریبانان داسې څوک بې واده وي ما ته پته نه لګي دا زلمي داسې کور کې پیغلې لوړوي هر چا دا ضرورتونه دي که نه دي دا ضرورتونه دي زما بچیو ړومبنی بچیو دا علمې پیژني هغه چې پیدا شو په 14 ورځ پې د مرګو غوټې رالې هغه ډېره اوږده خبره را مختصر کوم هسپتال کې داخلو ډاکټرانو ما ته وي چې دا بچی به د لیوني وي که دا جوړ شي هغه ټېسټونه یې وله وکړم زه شاه منصور باباجي رحمت الله علیه زمونږ استاد محترمو پیرمو مرشدمو محسنمو هغې له لاړم او په جړا شم ته خپو مبارکو کې مته سر کېښو په جړا شم هغې کورسۍ کې بیمارو نو بس وی میا صاحب مه جاړه ولې ما ورته جي بچی مې د ډاکټران وایي چې دا به لیوني وي په دې جاړم وی مه جاړه چپ شه وی بس خیر به شي وی دغسې زما بچي چې اوس په جنوبي افریقا کې دا ټول علماء پیژني مفتی اعظم دی مفتی رضا الحق صاحب او هغه داسې عالم دی داسې مفتی دی چې د حرم شریف د امامانو استاد دی الحمدلله وایي وی دی چې پیدا شو ډاکټرانو ما ته وی چې دا به لیوني وي وی زه د غرغشتو باباجي رحمت الله علیه زما استازو هغه نه مې دوره حدیث کړی وی هغه له لاړم دغسې چل ما کړی وی هغه راته وی چې بچي پروا مه کوئ سم نشته او وی هغه راته وی چې زه حضرت مولانا عبدالمعبود حقانی صاحب دامت برکاتهم نوم واغشتم حضرت مولانا حسین علی رحمت الله علیه وی زه هغه له تلم هغه زما استاز او مرشد مې وی هغه له مې تلم وی داسې مې ورته جړلي وی هغې راته وفرمایل چې د قرآن عظیم یو دعا ده ډېره مختصره دعا ده دا وایه کور کې به د جګړې نه کور کې به د بې برکتي نه وي بچي به د ټول تعلیم یافته وي زما بچي ما ته وي میا صاحب وګوره جنوبي افریقا کې شیخ الحدیث دی مفتی اعظم دی بل بچی مې مولانا ظهور الحق صاحب شیخ الحدیث دی دا اوس چې تاسو پیر اعزاز الحق صاحب دا د ټولو کشر بچی دی تاسو یې نه که نه پیر اعزاز الحق علما خو یې ټول پیژني بل زوی دی عالم بل نو ما ته وی چې دا دقه دعا زه ویم وی ته م وایه وی اسم نشته الحمدلله هغه بچی سخت کال 15 درجه وي حافظ دی قاری دی دغه تاسو ختم نبوت کې تلاوت واورې د جومات کې کړی تلاوت نو که څوک غواړي چې زما بچی دی په هر میدان کې اعلی وي او قابل وي نو دا دعا دی وي وایه که نه نه خیم بیا به راته وښیمه جی بیا ښایسته محمد حاجي صاحب به خفه شي زه به ښیمه ښه ربنا دا چې چاله نه ورځي دا زده کې ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرة اعین واجعلنا للمتقین اماما پورا مختصر پنځه دي که شپږ ټکي دي دا په مانځه کې پر لمونځ کې امام چې وي نو نه دی وایي ځکه مقتدیانو ته تکلیف او که ویلی شي وایي نفلو کې سنتو کې
یا ربنا آتنا فی الدنیا مونږ وایو هغې سره باباجي صاحب وفرمایل وي هغې سره دام وایه الحمدلله د زندګۍ معمول هم ګرځولی دي په مانځه کې وایو دا وظیفه تاسو لم درکو په چرسیانو خبره نه کوو ښه چې خدای دې زمونږ مونږ وایو چې زمونږ ښځې دې خدای ټولې عالمانې کړي بچې دې زمونږ ټولې الله عالمانې کړي نوسا نوسي دې خدای زمونږ عالمان کړي په دې خوشحاله یې که نه دا به وایې که به نه به وایې بیا راته ویم بیا راته ویم خجی ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرة اعین واجعلنا للمتقین اماما ځوانانو دپاره خو ډېره ښه ده زر زر زه بې ودونه وشي که خیر چا بچي نه خدای به ویله بچي ورکړي چې چا بچي نه پرېږدي خدای به ورته پاتې کړي که د چا په کور کې جنګ جګړه وي الله به جګړې ختمې کړي الله دې موږ او تاسو ته په دې د عمل کولو توفیق راکړي